نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتما پارا ودیرشتم نمبر آیت دی. فمخی آیتون کی دا کافرانو انجام بیان شد. اس بدی آیتون کی دا کافرانو اسباب دا گمراہی ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی دا داسی سڑینا لوی ظالم سوک نشتا سوک چی اللہ پاک باندے دروغ ہوئی. اللہ پاک سر شریکان جوڑی یا اللہ پاک دبار اولاد ثابتی دا دی سڑینا لوی ظالم بل سوک نشتا. یاد اللہ رب العالمین آیاتنو دا قرآن کریم تکذیب کئی نو دا دے سڑینا لوی ظالم حصوک نشتا. دے انسان تا دا تورسیگی دا دا چکم رزق دی او دا دا چکم مرگ مقرر دی دا دا پارا حساب داغی اغبت ترسیگی بیا پا وقت زن کدن او دا مرگ کی فرشتی چی دا لراشی او دا کافر ملکی روح تی قبض کئی دا فرشتے بوتوئی چستاس خدایان چتاسو پا دنیا کے زانتا لٹول اغس شو تاسو کو ببی چی زمن دا خیر او دا پیدی مالکان دا جالی خدایان سشلا دا مرگ پا وقت کی فرشتی بدی ملامت کول غواری چی تاس خود اللہ نا علاوانو خلق تسجدی کو تاس خود پا قبرونو باندے منجوران پراتوی پا قبرونو مسجدی کو تاس خود پیرانو سیبان تسجدی کو اغا خدایانو پیران مسجد انداسی جاہلانم زمن دی وطن کشتا اللہ تا بسجدہ نکو پھر تا بسجدہ کی نو پھر تا ڈیران بوجے تا سجدہ کی اللہ تا سجدہ ہو دغا پھرم گمراہ دا چسوک تا سجدہ کی دام گمراہ سجدہ داد اللہ پاک سر خاص اللہ نا علاوہ پہ ہی چاہتم سجدہ نکی. نبی علیہ السلام فرمائی کر اللہ نا علاوہ پر چاہتا سجدہ جائز ہوا نما بزنانو طویلیو خبر خواندانو تسجدیو خدا تندی دا پا بدن کی مقرب او معزز او محترم اندام او دا اللہ نا علاوہ دا چاہتا نخکت کیا یونندا سے جاہلان مشتر دیو وقت امدا سے نابوی و دا دین نلر و غافل خلق شتا دا جماعت با صفائی نکی او دا قبر با صفائی پا جماعت با خرچہ نکی او پا قبرونو با زیارتونو باندے خرچے کی دا خرچے زید اللہ کون دے چه ثواب دیوشو
جمعات کې به سجده نه کړو د قبر نه به تاویږي او باقي به نخرې کوي ته به سجدې لګوي نو دا سجده الله ته ورکوي چې کله د دې مرګ راشي ګوره دا مشرک یوازې دی دا نه وایي چې د نبي علیه السلام په دور کې کافران هغه یوازې نه دی اوس به یو سړی وایي چې چا ځان له بت جوړ کړي بس دا مشرک ته دین علاوه مشرکان نشته نه ولې دا قبرونو ته سجدې لګي نو مسلمانان دا پیرانو ته سجدې لګي نو مسلمانان دې پیر ته سجده سره لګي خدا دا مقصد دا دی چې دا پیرم د خدای سره په سره کارونه کې شریک دي او په دې عقیده باندې اصل د ایمان نه فارغ دي وګوره دا به ذهن کې نه راولي چې مشرک یوازې مکی والده او د نبی علیہ السلام دور والده او بل څوک نشتا او سمجھ د الله سره څوک شریکان لټي کاغه سره پیر لټي قبر زیارت لټي او که نور څوک سره لټي خدایا شریکان هغه عبادت کوي دا هغه سجدي کوي دا هغه د طوافونه کوي دا هغه په نوم باندې منښت او نذرونه کوي او دا هغه په نوم باندې دیګونه او ګډان او چيلي بوزي نو دا د مکه د مشرکانو په شان کافر دي دا به یوازې مسلمان نه وي چې بس هغه وخت کې مسلمانان دي نه مسلمانان هغه وخت هغه کرم مسلمانان اوس مسلمانان هم کمزور دي خو مشرکان ګوري هغه دا یو دا غي مقصد د شرک سو چې زمونږ د دې کارونو مالک دا زمونږ متبع خدای او نه چې دې قدرونو ته سجدي لګي خو په دې نیت باندې کوي چې دې سره مالک کار خدای دا یو دا چې आवाज وته کوي چې په خدای وشي او پتا وشي مال دا پلانې کارو کا نو ولدا د خدای ټیکداري د سره رب العالمین ته ویل چې دا کارونه ته کوي چې ته سجدي لګي نعوذ بالله دا سنا پوجا خلق نن مسلمانان دا سي پر الحمدلله زمونږ د پښتنو تقریبا ډیره معاشره د دې مردارې نه پاکه ده او د ډیرو ناپوهه خلکو اصلاح زمونږ دعوت التبلیغ جماعت الحمدلله وکړه او هغه خلک د زیارتونو د منجورې نه راپاسول او د الله رب العالمین دربار ته راوستل دا برکت د مهنت د دین دی ټیک د کمزوري او تبلیغي جماعت کی وی غلطونه سو پاکستانا او کار ډېر قیمتي کار کم سړی وی چې کار کول غواړم د دین مهنت کول غواړم دا خلق د زیارتونو د دې منجورې نه راپاسول او د الله پاک ته سجده باندې لګول یقینا دا ډېر وکړه خو چې څوک په دې پی قدر زرګر شخص زر قدر زرګر سره مسلمان فضل کې چې درد نه هغه په دې خپکی چې دا سړی الله ته سجده نه لګي او د قبر ته لګي دا نابویا وسنګ پیکو ندی به مهنت کوي او چې زړه کې درد یې خپل کار وکړي لري داسې مسلمانانو مشته چې کله د دین مرګ وخت راشي په دې وخت کې بدی فرشتي بوتي تاسو خدایان سره به زموږ ختم شو ته پته نشته په دې مرګ وخت کې بدا کافر وي چې رضا کافر د مرګ وخت کې به اقرار کوي چې زنا کوو ما کفر کړی مرګ وخت کې کفر اقرار وکړي او چې کله جهنم ته ورخوشکین بیا به اقرار کوي چې د دنیا کې کفر کې تیر شوی الله دې موږ تاسو او ساتي د کفر او الله پاک دې موږ په دې خپل عقیده د توحید او د اهل سنت والجماعت باندې مستقیم وساتي بیا چې کله دا مشرکان دا کشران کافران دې مشران پسې جهنم ته لاړ چې دا کوم ورپسې رسول شي په دې مشرانو باندې لعنت وکړي جهنم ته مشران دې کشران کافران ټول خو چې کوم ته مشران دا کشران جوړ شي دیو بلانت او بیا به دا کشران وایي چې یا الله موږ دې مشرانو کافرانو ګمراه کړو دې له ډول عذاب ورکړه د دې د وجه خو موږ خراب کړو نن سبا خو چې یو سړی بي دین شي لکه یو مولا بي دین شي مخکره کې او په شمیرې دې چوک کم چاروسته اول نمبر یې لیو بیا پنځ پیرې شو بیا مونږ کې حدیث شو
اوس ورپسې چاقړ واقع شو موږ وې ځه تاسو کاري وچلېږي نو د پسې مخامخ څه خلک وروړېدلي وي ذکر د خو هم ملګري دوستان وي کړي چې څنګه دې ګډوډ شو دا چا په سره غي شي نو په آخرت کې چې دغه شان یو سړی ګمراه شي لکه د چا د وجه یا دا پیران صاحبان چې دا خلک وته سجدي لګي نو چې کله جهنم تلار شي دا مشران په دې مشران لعنت کوي چې د دغه وجه مونږ تبا شي نه تخبر پیر سے بھی کوي دنیا کې لکه دا پیر سے چې وته بس تاسو تمادونه منځونه معاف زما زړه مقتدیان کې یو غریب داسې لیونی کړي بیا ما ته ملګر راوس په میدان استاد دم کړ بیا وسره یو مل سے راغلو ډېر ټیک سره وې دا دې ځانونه کې یو مل سے بلتلو هغه به منځونه بند کړو پتا ما دونه منځونه بند کړو منځونه نه کې تا تمام معاف کړو ازار خانه کې ته او دې چې تنخواه غالبا نیمه تنخواه دا دی وشي پیر سے ته پیسې ورکاو پیر سے به منځونه معاف کړو دا حل انا پوره مسلمانانو سمت پی په دې وخت کې اوسړي دې په کدا په قیامت کې مرګي هغه ته موجونه معاف کړی یا دې ما تاسو کې چې څونه وخت موجونه غالبا شل ولې کمیاش کړو وی بلا میان ته خلک ته معاف کړي بس پیسې ورګي پیسې وي تا تمام موجونه معاف نو چې کله دا د جهنم تلار شي دا کشران وایي چې موږ دې غلط کړی مشران به سمنا نه خپل تاسو غلط شي ولې موږ ته ویلې چې کفر کوو الله پاک او فرمایي هر چا ته برابر عذاب ملاوي جګړه وګړه مکو حساب تاسو پر پورا باندې الله دې موږ تاسو دې حال نه وسه مشر نه غلا پکا او دا غره نمایي دا کلکلی ول پکا زمونږ ایمان دي پیغمبران دي رهنمایي پکا صحابه کرام ټیک دي رهنمایي پکا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حق دي بالکل رهنمایي پکا من ته چې چا دین نه رسول دا نه کار خلک لار باندې پرې او کله ته چې دلته نن یو نوم خسته ملوش اهل قرآن بدن بدی اخوان او سبارا تبل ګور نوم ملوش اهل حدیث نن بد اخوان شو بیا په ګټ بیا په دې حیران چې خدای اوس چا سره کې او کله بدا سره روانه کله داسې ګټ کله کوسیګه خلک یې زور کلا زړې تراوي زمونږ پلار نیکو ټول مشران دا په مذهب د امام ابو حنیفه کې چې وی پدی بجوندم تیرے پدی بمرګم تیرے پدی بخاندان او بچی پدی بجون تیرے پدی بثابت قدم سیغو اخرت کې ان شاء الله موږ تاسو الله پاک نجات راکړي او دنیا د څو بداسي جو څو بداسي د چا پروا باندې کم سړی چې وی خلک وی چې کومه پزیا ولاړی اغش نوی او چې نن دی راو استدل ته سبا دغه تدابیر ترقی نه کې د خرابېږي وچی نو بوټي پزیا ولا خپل مسلمان په عقیده کلک ولا خپل بدل الله بدل مسلمانان نه نو الله جل شانه فرمایي فمن اظلم ممن افترى سوق ډېر ظالم دا غچانه چې تړي علی الله تعالی پاک باندې کدي بندرو الله سره شریکان لټي یا الله پاک د پاره بچی ثابتي دا په الله درو او کذب بیاات یا تکذیب کوي دا الله پاک دا یا تو اولئک دا کسان چې ینالون نصیب من الكتاب رسیږي بدوی ته څه د دوی د کتاب د لوح محفوظ نه دې ته چې الله سره لیکلي دا بدوی ته ملاويږي لکه رزق شو د دې جون شو د دې نیټه د مر شو دا ټول بدوی ته رسیږي حتا تر دې پوری دا جاءتهم رسلنا يستوفونهم هر کله چې راشي دوی ته زمونږ فرشتي د مرګ دوی وفات کوي نو قالو دا فرشتي به ورته وایي اينما كنتم تدعون من دون الله کوم دغه خدایان ستاسو چې تاسو عبادت کوو د الله نه علاوه ستاسو خدایان څه قالو دوی به وایي ضلوا عنا زمونږ نه غایب شو متنه کوي چې چرته وشهدوا على انفسهم ودي بغواهي ورکی خپل ځانونو په وخت مرګ کې انهم كانوا كافرين چې یقینا دوی جون تیر کړي په حالت د کفر کې کافرانو قال الله پاک فرمای ادخلوا في تاسو داخل شي پر کافرانو جماعتونو کې قد خلق من قبلكم من الجن والانس في النار فتاقي سره تیر شي دي تاسو نه وړاندې د انسان پیریان انسانانو چرته داخل شي في النار بجهنم کی كلما دخلت امه هر کله چې داخل شي یو ډله
لعنت اختها دی بلعنت کوئی پدغا مختنو بنورو کافرانو باندې جہنم کی حتی تردے پوری دارکو فیہا جمیعا کلچ دا کافران ٹول داخل شی بدی جہنم کی قالت اخراہم وبویدہ کشران کافران لیولاہم مشران کافران ببارکی مشران پٹول داخل شی دا کشران بدی مشران ببارکی ربنا هؤلاء اے رب زمانگا دا کسان دی دا مشران ادبلونا دی من گمراہ کریو فآتیم عذابا ضعفا من النار پس تورکت بھی کا عذاب دو چند جہنم قال اللہ پاک کو فرمائی لکل ضعف ہر چاد پار برابر دو چند عذاب دی ولكن لا تعلمون لیکن تاسو نپیگے وقالت اولاہم او وی بدا مشران کافران کم چه مشران لأولام دي رستنو كشران كافران تا فما كان لكم علينا من قدر بس نو استاذ دپار پمن باندی نشت استاذ دپار پمن باندی من فضل سفزیلت تاسو منگا گمراہ کرنی تاسو بخبل گمراہ شویو نو منگا تاسو برابر یو منگ درتا ندی ویلی چیزا منگ بلگرم جہنم کی بدی فلان جمعی اللہ پاک بسو فرمائی فذوقوا العذاب فاستاسو سکی عذاب دا جہنم بما کنتم تکسبون فسبب دا دی چی تاسو کم کڑی دی کارنا پا دنیا کی چی تاسو سکول کفر مکڑی دا غیر دا وجہ تاسو عذابون سکی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب